عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ امیر المؤمنین خلیفہ دوم څومره د لوی درجه انسان دی تاسو ټول دا غینه واقف یې چې الله تبارک وتعالى ته کم شان او شوکت ورکړو کم جاه او جلال کم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره مینه محبت او تعلق او کم عدل او انصاف والا زندگی او بادشاہت او د غیب باوجود د خپل نفس اصلاح په کومه طریقې سره کوي یو ځلې خلق راغون کړه ټول د دنیا خلق جمعات کې دند ناستی او د خپې د لګېدو ځای نشته عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ منبر ته وختو او خلکو ته وی اے خلکو دا خبره واورئ چې تاسو ما پیژنئ زه هغه کس یم زما څه حیثیت ته ما د خپل ترور ګډې به ساتلې بیزي به مې ساتلې د یو موټي کجورو دپاره ما ته به هغه راکولې زما څه حیثیت ته او دا خبره یې وکړه د منبر نه راکوش ښکته ناستې سره ښکته کړی دی خفه ناستې صحابه کرام هم حیران دي چې مونږ یې څه خبرې لره امیر المؤمنین راغونډ کړي یو ټول خلک حیرانه ناستې تعجب کوي چې معمولی دا خبره د خپل ځان یو سپکاوي وکړو عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ ورمخکې شو جرأت یې وکړو ورمخکې شو او یا امیر المؤمنین دا تاسو څه وکړو موږ په دې باندې پوه نه یو خلق نه دی پویا دا څه شو امیر المؤمنین ورته وایي اے عبدالرحمن دا مې ځکه وکړو چې زه تنهایی کې ناسوم خپل نفس ته مې توجه کړې وه دا نفس ما ته څه وایي وایي ستا او د الله په منځ کې نور څه دي او بل ستا څونه لویه درجه ده څونه لوی سړی امیر المؤمنین ځان راته داسې غټ غټ ښکاره شو وایي ما د خپل نفس ته یو رګې برابروم دی په دې ګڼه کې مې ځکه وایي چې نفس ستا څه حیثیت دی ته وي څه نو معنا دا شوه چې په دې طریقې د خپل ځان اصلاح کوله که ته صحیح د الله په فضل باندې نو معنا دا چې دونه لوی خلکو څومره لوی مرتبه والو هغوی د خپل نفس اصلاح په دې طریقه کوله نن مونږ چې کوم دی نه رالګو معمولي درجه زمونږ نه او غټې غټې دعوې کوو غټې غټې دعوې به کوو چې زه دایم او زه دایمه د خپل نفس فکر مونږ سره هیڅ کلم دا نه وي چې ورګه زم لا چې کوم دی نو ګناهګار یم زما نفس په ګناهونو کې ککړ شوی دی د دې لږ د فکر چې کوم دی نو سوچ وکړم نو معنا دا چې د هغه کابیرینو پسې روانېدل پکار دي چې خپل نفس اصلاح یې کوله چې مونږ هم د خپل نفس اصلاح وکړو او مونږ هم دې ته لږ توجه وکړو